کله چې یو انسان وفات شي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وویله و د دې انسان ټول عملونه دنیا سره کټ شي بس د الله مخې له یک یوازې ورځي الا من ثلاث مګر درې داسې عملونه دي چې دا دته د مرګ نه بعد هم فایده ورکوي درې عملونه یو دا صدقه جاریه وکړله چرته لاره کولا وکړله یو سړک یې ویستو دغه شانتې یا د یتیمانانو لپاره یو کور برابر کړو یا د اوبو یو کوی جوړ کړو یو جومات یو مدرسه کې ځای واخیستو چې په هغه خلک منځونه کوي نو که په دې څوک مونځ کوي یا په دې لاره څوک تېرېږي یا دغه اوبه څکي د قیامته پورې الله سبحانه وتعالی د انسان له اجر ورکوي په قبر کې ورته ورکوي دې ته صدقه جاریه وایي یا یو بچی دی نیک عمله بچی دی هغه له دعاګانې کوي او ولد صالح یدعو له هغه له دعاګانې کوي یا داسې یو نفر دی چې هغه علم یې پرېښی او دغه علم نه خلک فایده اخلي دا هم بهترین عمل دی د دې نه ماسوا دا کوم خیراتونه دا په شریعت کې چې دا 30مه ده او دا 40مه ده دا هیڅ ثبوت نه لري د الله نبي